د افغانستان نه پس ساوث افریقہ ته ائرلینڈ هم په T20 میچ کې شکست ورکړی دی. ائرلینڈ او د ساوث افریقہ T20 سیریز شوی دی چې د دوه T20 میچونو سیریز و. لومړنی میچ د ساوث افریقہ ګټلی او په دویم میچ کې ائرلینډ ساوث افریقہ له ماتې ورکړی دی. په ایشیا کې دا میچ مطلب په دوبۍ سټیډیم کې دا میچ په UAE کې په ایشیا پیچز باندې د ساوث افریقہ د انګلینډ د استرالیا د نیوزیلینډ داسې ښه پرفارمنسز مخې له نه راځي، خو بیا چې کله دوی په خپل هوم ګراوند شي نو په هوم ګراوند باندې دوی له شکست نشي ورکولی. لکه ساوث افریقہ چې کله په خپل ګراوند باندې میچز کوي د ساوث افریقہ پیچز داسې تیز دي چې په هغې باندې بیا دوی له شکست ورکول ګران شي. خو اوس ائرلینډ چې کوم دی ساوث افریقہ له په دویم T20 میچ کې شکست ورکړی، مکمل سکور کارډ در سره شریکوم. تاسو له په سکرین باندې ښکاري ائرلینډ 195 رنزونه کړي، شپږ کلاډیان آوټ شل اورونه مکمل وخلي چې په جواب کې ورپسې ساوث افریقہ 185 رنزونه کړي دي. په 10 رنزونو باندې ائرلینډ دا میچ ګټلی دی. که ډیټیل سکور کارډ ته موږ راشو، سکور کارډ کې تاسو ګورئ 195 کې پال سټرلینګ د دوی کپتان دی، پالوان 52 رنزونه کړي په 31 بالونو باندې. روز اډایر په کې ډېر ښکلی بیټینګ کړی، په 58 بالونو باندې سینچري وهلې ده. هیری ټیکټر 7 بال 5، ډاکریل 13 بال 20 رنزونه، کرټس 1 بال 0، نیل راک 4 بال 1، مارک اډایر 3 بال 3 اور فن هینډ 5 بال 4 رنزونه کړي دي. زبردست بیټینګ پکې روز اډایر کړی دی، په 58 بالونو باندې 100 رنزونه کړي دي. کله ساوث افریقہ بالینګ مونږ وګورو نو لونګي ان ګیډي 4 اوور 31، 4 اوور 23 یوه وکټه، ویلیامز 4 اوور 35 یو وکټه، ویان مالډر 4 اوور 51 2 وکټې، ډېر زیات ایکسپنسیو بالینګ دی کړی دی. فورچون پکې هم 2 اوور 24 رنزونه ورکړي دي. پیټر 2 اوور 29 دم ډېر زیات رنز ورکړي په 2 اوورونو کې. پاټریک کروګر 4 اوور 31 یو وکټه دوهم ایستلې ده. په جواب کې ورپسې د ساوث افریقہ ټیم چې کوم دی 185 رنزونه کړي، 9 کلاډیان آوټ اور شل اوره مکمل دی هم وخلي دي. ریکارډ 22 بال 36 رنزونه، ریزا هینډرکس 32 بال 51، بریډز کې 41 بال 51 رنزونه، مارکرم 5 بال 8. بیا ښکته بیټسمنان چې کوم دي کمپلیټلی ناکامه شوي دي، لکه مارکرم شو، سټپ شو، ویان مالډر شو، پاټریک کروګر. لکه سټپ شو، مارکرم شو او ویان مالډر دا دی الراونډران دي، ښه بیټینګ کوي. مارکرم چې کوم دی دی کپتان دی، سټپ چې کوم دی دا هم یو ډېر ښه کلاړي دی. بیا ښکته بالران وګورئ نو نکاپا بیټر 3 بال 4 رنزونه، فورټیون 0 بال 0 دی نټ آوټ پاتې شوی دی. ویلیامز 1 بال 0 او لونګي انګیډي 2 بال 3 رنزونه کړي دي. د ائرلینډ طرف مارک اډایر 4 اوور 31 4 وکټې زبردست بالینګ دی کړی دی. میتیو هم پرایس 4 اوور 30 یو وکټه، ګراهام هیوم 4 اوور 25 3 وکټې، فیون هینډ 2 اوور 35 وکټ، یومنا بنجامین وایټ 4 اوور 45 یو وکټه اور کارټس کیمفر پکې هم 2 اوورونه کړي دي چې 19 رنز د هم کنسیډ کړي دي. نو په 185 باندې د ساوث افریقہ ټوټل ټیم ریسټریکټ کړی دی او ائرلینډ دا میچ په 10 رنزونو باندې ګټلی. دا د ائرلینډ یوه غټه ګټه ده د ساوث افریقہ خلاف. دا میچ هم په UAE کې شوی دی. ایشیا کنډیشن باندې د ویډیو سٹارټ کې تاسو لموي چې دغه ټیمانو پرفارمنسز داسې امپریسیو نه ویږي. نو دا مکمل سکور کارډ ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.